Bilal Khans. So both the teams. In the right, you can see Mahmoud Kharote alongside. Such the American player. Not only is an appearance, but also with the way he's shooting and playing started off. That's needed. Goes, it's up in there. Fall and save. It runs down to the boundary line and finally crosses. This time he goes towards the deep mid wicket and he scores another one. Smashed by Subhan. But the runs are calculated with Asghar Atal. Answer your question right now. Beauty, absolute beauty. This time the ball is in there. The fielder is coming under it. Is he going to take the catch? A simple. سید وزیر آن دی آن صاحب تاسې هم په خیر راغلی ستاسې راتګ سره ترتیب او جوړښت یې ډېر عالي شوی دی د شاټ هڅه شوې ده په ډیپ سکویر لیګ کې څلور لوبغالی لا هم زرغون دی ښکلی شین دی او بیا هم زبردست او څلور منډې او د خبرو سره هم ډېر مناسب نه دی او مخامخ بال له ګراونډ هم بیرون د شپږ او میسفیلډ نه رسیږي بال وکټ تر شا نږدې ولاړ دی مسعود ګربز او Pacing that. Wanted to go for a big one. It's a top edge. Sultani again. Exposing goal as 3 wickets. The ball is going. It's gone. Played a good role till now. Oh, sounded nicely. Good touch. And he's playing really great. This time, behind the bat is a great One force. of the very best all-rounder for the side. A full toss and he is greeted with very big one. You're pacing with a problem. Stump and he's gone. He's back to the pavilion. Getting his revenge in the same over. 22 on the boat. He goes for really a massive Shams. He goes for really a big بالکل one. څنګه ستاسو یادونه وکړه او د شاټ هڅه ځکه که د فینیشرانو خبره کوو موقع ده نظرم که حسانه کیچ واو ننداره ده یوازې پاتې نشي چې هغوی د ډیفنس وکړي په وکټ باندې پاتې شي او یو ښه مثال سټریټ مخامخ او توپ له بونډرۍ د باندې د شاټونو اغستلو دلته فیلډر شته او زیړ یو ځل بنګال پر وړاندې ډېر ښه لوبه ترسره کړې وه وکټ د خپل وکټ د لاسه ورکړي سنیک و وکټ کیپر که وروستي توپونه هم ښه لوبېږي او مسعود ګربز بریالی نه دی چټک توپ اچونکی او دومره لوز راتګ نه دی په کار 4 منډې په ډیپ فاین لیګ سکوربورډ باندې دي څلور خو خامخا دي یو ټپکې وروسته لیګ سټمپ کې دی بیا هم زبردست او ښه ځواب وروستی بال برخلیک ټاکونکی د اوور البته د هدف ټاکنې لپاره ډاټس کوي تیروي خراب بال او ډیره ښه استفاده له سټیډیم یا ګراوند هم بهر د وسیم اکرم لپاره استفاده یې وکړه او دا ځل کلین بولټ سید خان به هم خامخا کوم پلین لري او دغه پلین دی پلین معلوم دی او ریزلټ ساسي مخکې دی چې تر لاسه کړ څلور اویا منډې هم توپوهنه کې کړې وې بل ډګر ساتونکی وې نو 50 بله دی او شپږ خو خامخا دي ځکه دا نوم نورالله ایوبي دی ډېر ښه شاټ یا میرزاسي پر وړاندې قسم په لانګان باندې توپ نیونکی او خو یوازې ننداره وه پیل یو ځل بیا د میرزاسي پر وړاندې په شپږو منډو راښکلی بالو هغه هایټ هم د سره دغه وخت کې مرسته کوي ډېر واړه مسایل یې وزیري چې په کرکټ کم وخت وي 10 دقیقې ټولې چې مقابل ډولې د ښکته شي او دلته څلور نورې منډې هم راځي خوشبخته دی بیټر نو ډېر کم وخت چې کله اننګس پای ته رسېږي تقریبا 10 دقیقې د 10 دقیقې هم ابراهیم زدان غلی کېنناسته کوچ یې وغوښته او هغه ته د کیچنګ پریکټس ورکو نو دغسې یو کرکټر سړی یو انسان کرکټر جوړېدلی شي البته ښه کرکټر نو ته چې خواري کې زخمي ماته کو هغه د سکرین نه خوا شو ډېر ښه یې ګایډ کړ څلور منډو مخه څوک نشي نیولی څومره په زړه پورې پلیسمنټ خالیګاه یې ولیده همغې نه په استفادې ګل یو پوینټ ترمن بیک فوټ پوینټ کې څلور منډو نتیجه نور رحمان سکویر کټ څلورې په اسانۍ سره ترلاسه کړل راغه توپ اچونې ته قدمونو استعمال واخلی نتیجه څلور که شپږ ما ته شپږ ښکاري
بالکل لوبسار هم وایي چې شپږ ټایمینګ ډېر مضبوطه و څومره یو عالي لوبېدنه نور الله ایوبي له لورې لږ څه وړاندې راغی په بال پسې او د بیټ په منځنۍ حصه باندې میډل کړ ټایمینګ ډېر په زړه پورې و هغه بیلنس د بیټسمین وروستیو پورې هماغسې وساته ډېر زبردست بیک فوټ باندې ایکسټرا کور د پاسه یوې ټپه کې وروسته سلوریزه یو زبردسته توپوهنه وروسته ضلع وایکټو روم جوړوي نور الله ایوبي بیټ په خوله کې او شپږیزې وروسته دلته سلوریزه څه یو کلاس ډېر زیات په زړه پورې شاټ نور الله ایوبي له بیټ څخه او بال بولډ آوټ کلین دیم اپ او دا ځل مسټیک کوي په خپله باندې وکړ وروسته لاړ او کراس ټرای کوي دا ځل بیا هم که چېرته سیده بیټ سره لوبولی وی ځکه میډ آف په سرکل کې و ممکن بیا هم سلوریزه ترلاسه کړی دا ځل سنګل لپاره په بیک فوټ باندې کراس ټرای کوي او اسانه نه ده دلته همغه و چې خپله وکړې له لاسه ورکړه بالکل پوه هم نشو هغه که سیده راغلی وی ستونزه نه وه دومره غټ ټرن نه و چې د مړوند استعمال وکړي خو به هر حال Pulls that. One bounce to the boundary. You can't bowl the same in short pitch length. The batter was waiting for such concept deliveries. This is the second one from this over. Now this is the last ball of this over. Now let's look at the look here. Oh, nice try to the square leg and oh, that goes for a 6 and that was a big one. Now dropping shots, easy picking for the batter. He was waiting for such offside deliveries. Now look at both the batters are facing 15 deliveries. Both of them are scoring 15 runs. Both of them are having the strike rate of 100. Yeah, he knew the techniques of this bowler. That's why he's trying for a big one. Now when the ball is coming sharp towards you, you cannot judge. Yeah, there's a big chance for that one. Oh, nice. Here it goes for a long 6. Yes, you are right. Salarza, you are right. There will be a 6 and it is. Now dot 6, and 18 runs came off that. First over 8 runs, second over 18 runs, finishes 9 overs, and they are having 85 for loss of 3 wickets. Yeah. Outside edge, and the ball goes away, but he had hand on it. The ball finally touches the boundary rope for another boundary. This time it's a healthy edge and like a boundary. Yeah, I think batsman, he just found a gap here and just went to the slip here, and the fielders tried to stop. لومړی بال ډېر ښه لوبېږي نصر الله مسفیلډ اوه سلوریزه نه ده په کار د همدې ځای نه یو کنټرول په کار دی مهارېدل په کار دي څومره زبردسته ملګرتیا چې په دې وروستیو کې د هغه انفرادي پرفارم ډېر عالي دی کیچ وچاته او آوټ تا چې چا صفت وکوله بدبخته وکړ له لاسه ورکړه نور رحمان بالکل مونږ یې هغه توپوهنه په دې وروستیو کې لیدلې ده ډېر زیات ښه کرکټ کوي دغه ځوان ننګرهار کې چې کوم فرست کلاس سیالي وي هغلته هم څو سیلیزې ترلاسه کړې مسلسل شپږیزه کې یوه سیلیزه په خپله لومړۍ سیالۍ کې ترلاسه کړه ډېر ښه ولوبېده او 9 نوې منډې دي کرکټ په دنیا کې هغه سپیرې منډې کله کله پکې توپوهونکي اوټېږي او بالکل نور رحمان پسې به سپیرې لاړې په 21 22 منډې وکړه خپله وکټ له لاسه ورکړه د هغه د شپږیزې اننګز د نه هېرېدو دی تاسې ګورئ هغه په ډیپ میډ وکټ باندې هڅه وکړه تر څو میدان ته ښکته شو لومړی بال کلین دیم اپ ګولډن ډک سره به صدیق پاچا ډریسنګ روم ته ستنېږي څه یو زبردسته توپ اچونه کوي حسیب صدیق پاچا د هغه په استعداد باندې د هغه په شته وړتیا باندې موږ خبرې کولې لا تمامې نه وي چې
بال لمړی په بیټ او پاس له هغې وکټ ته راستنیږي کلین بولډ کیږي انسایډ ایچ پامیر ستوري په ښه حالت کې دي کې ولاړ دی خو دا ځل بال له بونډرې د باندې د شپږو منډو لپاره فلایټ 6 پرته شپږیزه ولید میاخیل له لورې وایډشت لانګ آف ته که وګورو بار بار هڅه د اصغر دغه و تر څو پورې د ضرورت سره کم دی هغسې لوبېدلی دی او دا د لوړ سټرایک ریټ هم مخامخ څلوریزه څلور منډې زیاتیږي په مهم وخت کې بیټ په خوله کې ولید میاخیل لپاره ولید نه معاف کوي دغسې توپونه هغه ډیر قوي دی سیالۍ کې ان کېږي ډېر ښه بال امیر زازي له لورې او ډېر ښه سټاپ ده سلاګ ته ځي غټه پیل او آوټ که ولید آوټېږي خو د څنګ بل ملګری نصرالله خپله وکټ له لاسه ورکوي ډیر سیټ او ډیره زیاته مهمه وکټ ده د کابل زلمۍ لپاره ځکه له نورالله ایوبي وروسته هغه هم 10 منډې ترلاسه کړي وې سیټو وکټو ته مخامخ په فیډ لګېدلی تر ډیره د وکټې دا غوښتنه بالکل د شپږیزې وروسته د ډیپ سکویر لیګ ډګر ساتونکی این شو د ډیپ این څخه د شاټ هڅه بال له بونډرې د باندې د شپږو منډو لپاره Really great. Oh my goodness. That'll be a simple one. Absolutely takes that really. Bowling to the left-hander. Again, this time he goes for a big one. And he Carvajal is ready to go for a big one and definitely out of the park. Secrans ball. to Shams. What a shot. Absolutely a brilliant shot. No chance. Few really big sixes and this is one of them. This is absolutely amazing shot. Abdullah Tarakhil. Oh, the ball goes for a boundary into the circle. The ball is in the air again, same area, but the result is not the same. Beautifully played, straight to the fielder. Only a single is taken, and the victory is registered for Pamir Stars by 11 runs. They won this match. Finally, this is gonna be the first victory for Pamir Stars to win it by a small margin. They have won the